لغمان کې ولس ته په بېلابېلو برخو کې د معلوماتو د ورکړې په موخه د ښاري خبرو اترو غونډه ترسره شوه. نن د دوشنبې په ورځ د لیندۍ په 24مه نیټه لغمان کې د مرستیال والي الحاج شهزاده مظلومیار د ولایتي شورا رئیس عتیق الله عبدالرحیمزي د مهترلام ښاروال د امنیتي ادارو استازو د بېلابېلو ادارو مسؤلینو د ښاروالۍ د مشورتي بورډ غړو او د ګڼو اقشارو خلکو په شتون کې د ښاري خبرو اترو ناسته ترسره شوه. په پیل کې د لغمان مرستیال والي الحاج شهزاده مظلومیار په خپلو خبرو کې د سیمه ییزو ارګانونو او د مهترلام ښاروالۍ څخه مننه وکړه چې ولس ته په بېلابېلو برخو کې دا فرصت په لاس ورکوي چې خپلې ستونزې، غوښتنې او وړاندیزونه له مسؤلینو سره شریک او د دوی لاسته راوړنو څخه هم په وخت خبر شي. هغه دا برنامه مهمه یاده کړه چې له لارې به یې ولس ته حساب ورکول، د فعالیتونو انسجام، همغږي، مؤثر تطبیق او په دې لاره کې شته ننګونې په نښه او د حل لارې ورته وټاکل شي. نوموړي ویل د نړیوالو مرستو راجلبولو لپاره پکار ده چې د ښې حکومتوالۍ د تطبیق په برخه کې عملي کار وشي ترڅو په راتلونکي کې ډېرې مرستې ترلاسه شي. مرستیال والي ویل هغو حکومتونو چې خپلو ولسونو ته د ښې حکومتدارۍ په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړي د هغوی اقتصادي وضعیت تر نورو ښه دی او ورځ تر بلې د پرمختګ په حال کې دي. ښاغلي مظلومیار وویل لغمان د هیواد له 2مه درجه ولایتونو څخه دی چې د پوره تشکیلاتو د نشتون له امله یې په هغه ډول چې په کار و پرمختګ نه دی کړی. هغه د ټولو ادارو مسؤلینو ته سپارښتنه وکړه چې ولسونو ته د ښو خدماتو د وړاندې کولو په بهتروالي، د ښې حکومتوالۍ په رسولو، امنیت او پراختیا په برخه کې هر اړخیزه خدمات وړاندې کړي ترڅو سیمه ییزه حکومتوالي لا بهتره شي. نوموړي ویل ولایتي اداره په ټولو برخو کې د خپلو ولسونو سره په ګډه همغږۍ خپلې چارې پر مخ بیایي ترڅو وکولی شي چې په سیمه ییزه حکومتوالۍ کې ولسونه هم دخیل شي. هغه ویل ولسونه هغه وخت د هوسا ژوند خاوندان کېدلی شي چې په سیمه ییزه حکومتوالۍ کې مستقیما برخه واخلي. ښاغلي مظلومیار وویل د ولس محوره حکومتدارۍ معنا همدا ده چې ولس او حکومت اوږه په اوږه د هیواد د بیا آبادۍ او ښېرازۍ لپاره کار وکړي ترڅو ولسونه پرمختللی ژوند ولري. مرستیال والي د لغمان د امنیت، انکشاف او حکومتدارۍ په برخه کې هم خپلې هر اړخیزې لاسته راوړنې د غونډې له ګډونوالو سره شریکې کړې. د لغمان امنیه قمندانۍ د امنیت امیر سکندر شاه صافي په روان کال کې د پولیسو له لوري په بېلابېلو برخو کې لاسته راوړنو او پرمختګونو اړوند معلومات شریک او یادونه یې وکړه چې تر اوسه پورې 139 قضیو کې 248 تنه نیول شوي او 254 کسان عدلي او قضایي ارګانونو ته د لا زیاتو څېړنو او د قانون پلي کېدو په موخه ورپېژندل شوي دي. هغه ویل 7 میلیونه افغانۍ د شهیدانو له کورنیو سره مرسته ترسره کړې. د محافظت د عامې له لوري ورته دولتي ادارو د امنیت ساتنې په موخه 100 کسیز ځواک په لاس ورغلی او دغه راز د مهترلام ښار لپاره 3 امنیتي حوزې هم منظور شوي چې ورسره به د هر ډول جنایي او ترهګریزو پیښو مخنیوی ترسره شي. د ملي امنیت په استازولۍ د دغې ادارې د مطبوعاتو د برخې مسؤل امیر محمد وفادار یادونه وکړه چې دوی هم په روان کال کې تر اوسه پورې 130 تنه د بېلابېلو پیښو په تړاو د قانون منګولو ته سپارلي. 58 بورې چاودېدونکي توکي له یو تن سره نیول شوي او 120 کړۍ ماینونه کشف او خنثی شوي دي. نوموړي دغه راز د دې ادارې په ګڼو نورو لاسته راوړنو او ولس ته د لا ډاډمن امنیت په موخه بشپړ ډاډ ورکړ. په لغمان کې د ملي اردو په استازولۍ د دغې لوا د مطبوعاتو مرستیال محمد نسیم صافي وویل چې د روان کال په اوږدو کې تر اوسه پورې 9 ستر عملیات ترسره شوي، 2250 اپراسیوني حرکات ترسره شوي او ملي اردو د سیمې په کچه یو مجهزه او په ښه تعلیم او تربیه سنباله ده. هغه زیاته کړه چې په دې ولایت کې ټول امنیتي ارګانونه خورا ښې اړیکې او ښه هماهنګي لري. د ولایت مقام د سکتوري او تخنیکي خدمتونو رئیس محمد حنیف هاشمي د ښې حکومتوالۍ د پیاوړتیا په لارو چارو ولس ته په حساب ورکونې او ګڼو نورو برخو کې خپلې خبرې شریکې کړې. د مهترلام ښاروال نجیب الله لکوزي وویل چې د 1499 مالي کال دوی 211 میلیون افغانۍ بودیجې پلان مرکز ته استولی و، خو ولې د کرونا او قرنطین له امله کارونه له ګڼو ستونزو سره مخ شول. هغه ویل د ټولو ستونزو سره
تر اوسه پورې 80% بودیجه مصرف کړې او 14 انکشافي پروژې ترسره شوي دي. د مهترلام ښاروال وایي چې هره روبه کې ولس ته حساب ورکړی او یوازې په سلطان غازي بابا ښارګوټي کې 15 پارکونه جوړ شوي او 15 کیلومتره سړک جغل اندازي شوی. ښاروال زیاتوي چې نوي مالي کال ته به هڅه وکړي چې ټولې غیر پلاني ساحې په پلان کې شاملې او عامه خدمات ورته ورسوي. د ولایتي شورا رئیس عتیق الله عبدالرحیمزي هم په خپل وار دا ډول غونډې خورا ارزښتمنې یادې کړې او خوښ شو چې مسؤلین مخامخ ولس سره معلومات شریکوي. هغه ولسونه وهڅول چې له خپل نظام، حکومت او ولایتي ادارې سره همکاري لا زیاته کړي. د مهترلام ښاروالۍ د مشورتي بورډ په استازولۍ معلم تورجان هم په ګڼو برخو کې ستونزې، غوښتنې او وړاندیزونه د نظامي او ملکي مسؤلینو سره شریکې کړې. د ښاري خبرو اترو په دې غونډه کې د لغمان د اقتصاد رئیس شفیق الله احساس له لوري د مرکز او ولسوالیو په کچه انکشافي وضعیت تشریح او د یادې ناستې ارزونه ترسره شوه. نوموړي ویل چې په لغمان کې د 226 پروژو چارې روانې دي چې په ټولي ډول قیمت څه د پاسه 3 میلیارډ افغانۍ کېږي او زرګونه خلک پکې په کار بوخت دي. هغه ویل چې په دغو کې 40 پروژې د یو شمېر مؤسساتو له لوري ترسره کېږي او راتلونکي مالي کال ته یې 1523 میلیونه افغانیو په اندازه بودیجه سازي کړې ده. نوموړي له ولسونو غوښتنه وکړه چې د دښمن د شومو تبلیغاتو د مخنیوي لپاره دې سره یو ځای او په شریکه دې د امنیتي ادارو ملاتړ وکړي. په دې ناسته کې دغه راز د مسؤلینو له لوري د ګډونوالو پوښتنې هم ځواب شوې.